د دعوی سو اجزا شو دا وی سو شو مناسب درې اجزا شو د جدا جدا مجلسونو درې طلاق درې واړه نو د جدا جدا مجلسونو درې طلاق دا درې واړه واقع کیږي او د یو مجلس درې طلاقه دا درې واړه نه واقع کیږي بلکې یو نو موږ ته یو روایت د سخی چې باقي دا وی چې جدا جدا مجلسونو درې طلاق درې واړه واقع کیږي او د یو مجلس درې طلاق درې واړه نه واقع کیږي بلکې یو واقع کیږي زی راځي دلیل مرکزی دلیل اداره مناسب دي ته وګورئ په دې باندې ځان پوه کوي ان شاء الله ورځ به نور مشکل بنوي عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناد فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. ګورئ مناسب روایت ته وګورئ روایت در ابن طاووس نان ابي غریوت کې خپل پرنا عن ابن عباس غریوت کې ابن عباس قالت كانت طلاق على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم وہ طلاق په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې و ابي بکر او په زمانه د ابو بکر رضو کې و سنتين من خلافت عمر او دو کاله په خلافت د عمر رضو کې طلاق الثلاث واحده درې طلاق یو درې طلاق دلته الفاظ د تاسو وګورئ هغه معنی دا کوي درې نه واقع کېده بلکې یو واقع یعنی حدیث کې راغی ذکر نثاری کې د طلاق الثلاث واحده درې طلاق یو درې طلاق فقال عمر بن الخطاب عمر رضی فرمایل ان الناس قد استعجلوا في امر خلقو جلدی وکړه په کار کې کارت لهم فی ونات چې وو باغ کې ردیو د پار نرمي فلو امزینا والم کې ستم نافذ کړه بدی ونی فامزا والم نافذ کړه باغوي باندې مسلم جلد 1470 مسلم جلد 314 ابو داود جلد مناسب دیتا ول ګوري جوابات سلسله موږ بیا چلو 1516 جوابات کو خو دې روایت تاسو ګورئ ول نمبر ګوره د دیو دا ودا دا چې د یو مجلس درې طلاق د درې نه واقع کیږي بلکې د یو مجلس درې طلاق درې نه واقع کیږي بلکې په دې پوهې کړه ورته وایا د مسلم شریف په دې حدیث کې ماتر مجلس ذکر وخی بس د مسلم شریف په دې روایت کې مات صراحتن یا دلالتن یا اشاره په کوم صورت چې غوډه ش ماتر مجلس ذکر پکې وخی دا حدیث خو شامل له د یو مجلس درې طلاق ته هم او د جدا جدا طلاق مجلسونو درې طلاق ته بلکې مجلس ذکر پکې نشته د خو زمان د خو د هغه زمانه سره تعلق ساتي چې کله به طلاق لپاره شرع مقرر نو زر طلاق هم خلق ورکول او دغه نه پس په رجوع کول دغه زمانه خبره کی دا ورته بسم الله وکړه واستا خلاف دغه جدا جدا مجلسونو خلاف ته پکې اسکه منسوخ حدیث راغلی دا لفظ مزده کو بیا ورته مجلس لفظ پکې شته دی د حدیث وایا لکه بیا تاسو ورته بیا وګورئ د مجلس ذکر پکې وکړي عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافه عمر رضي الله عنه طلاق الثلاث واحده فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناد فلو امضيناه عليهم فامزاه عليهم مسلم جن اشتري بغیر مجلس ذکر لکه شته دی نشته بګنو ته دلیل په کوم بنیاد جوړه سره استدلال طریقه هم ته وخایا دویم نمبر تاسو د حدیث ته سوچ وکئ دا حدیث نه قولی دی نه فعلی دی نه تقریر د علیه الصلاۃ والسلام ور باندې ثابت دی نه د خلفای راشدین عمر رضی خبر سو پابندی ولګوله ګور د رسول الله سم قول خو نه دی کنه عمل خو نه دی کنه تقریر به ثابت تجربه سم خبر شو دی نه منع کړي دغه سره ابوبکر دغه سره عمر رضی په هغه خبر شو په نافذ کړه چټه جاری کړه کنه پوهیږي مولایانو دریم دادا ګوره دیوم زمونږ سره مری چې درې طلاق د یو مجلس د سدي حرام دي سدي نو دې حدیث به دا مطلب شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یو حرام کار کېدو هغه ته پته وغه نه منع کول د ابوبکر زمانه کې یو حرام کار کېدو هغه نه منع کول د عمر ابتدایي دور کې کېدو هغه نه منع کول به منع کړله که تقریر پیداوی ثابت و باندې رضای په ثابت و باندې دریم نمبر تاسو دې ته وګورئ چې یو سیز وی حلال هغه حرام ګرځول د کفر دی یو کار حرامو
عمر فاروق د ځان نه به څنګه حلال کار حرام وګرځو؟ رجوع حلال وا، رجوع حلال وا. مسلم شریف شته دلته تر کوم د مسلم څخه پیژنې راپاسېګا تاسو ما توجه وکړئ راپاسه کنه کینا خوښه خوښه نو تاسو مسلم څخه پیژنې چل سوي کون څه په کولاو کو دې ته وګورئ د حدیث په مطلب ځان پوهې کې به جواباتو سلسله موږ شروع کوو چلتا سینال ته به ذهن کې ناراضي اصل خبره در د حدیث منسوخ ده د حدیثو د قرآن مجید د آیات نه مخکې ولا صورت واقعي حالات بیانوي او دا کار کوو چا د هغه خلکو بیا وروسته کوو چې هغوی ته بیا د نسخ علم نه راغلی هغوی ته چې بیا د نسخ علم و لکه د هغې یو مثال تاسو وګورئ دا زما سره مسلم شریف دی دا زما سره مسلم شریف جلد نمبر 1 دی صفحه 451 ده صفحه 400 په دې خو تاسو پوهېږئ چې موته حرامه وه موته څه وه څه وخت کې اضطراري حالت کې اجازت ورلی شوی و بیا د خیبر په موقع باندې منع وشوه د حرامه وګرځېده د غزوې خیبر په موقع باندې بیا څه وشوله منع وشوله دا څه وګرځېدله څه وګرځېدله خو د شیعو په متو په هغه کې فرق دی هغه نکاح موقت و په هغه کې به نکاح ایجاب و قبول به کېدو ګواهان به موجود و خو موقت به وخت به مقرر و ورځ ده یا میاشت هر څومره ده او د شیعګانو هغه چې په کې نکاح داسې ځایونه نشته هغه زنا ده په اجرت پیسو باندې بس چې ښځه هلک جنۍ په څه باندې جوړ شوی دا قصه ده نو دی څه وایي ګوره دا خو تاسو منئ چې د رسول الله وسلم په زمانه کې څه وخت اجازت ورکړی شوی و اضطراري حالت کې د نکاح موقت چې موته ورته ویلی کېږي بیا د خیبر په موقع باندې هغه څه ګرځېدلې وه خو دلته ګورئ روایت دی جابر رضی الله عنه دی فرمایي استمتعنا علی عهد رسول الله صلی الله علیه بکر و عمر موږ موته کول په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه د ابوبکر رضی الله په زمانه د عمر رضی الله بیا پناهانه عمر زموږ منع کړو موږ به موته کول له چا زمانه کې د چا زمانه کې موته به م کول له چا زمانه کې ابوبکر موته به م کول له چا زمانه کې د عمر بیا پناهانه عمر زمونږ ای لکه ورته ویل دې حدیث مطلب تاسو مونږ پوهې کې د هغه حدیث مطلب به مونږ پوهې کو کوم مطلب چې دې حدیث ته هغه مطلب د هغه ګوره دې حدیث څه مطلب دی امام نووي رحمه الله باندې خپل لیکلی دي موته نه خو منع شوی و د خیبر په موقع باندې حرام ګرځېدل و خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د ابوبکر یا د عمر جو زمانه کې هغه چا کول چې هغې ته د حرمت پته نه وه هغې ته د حرمت پته نه وه اطرافو کې اوسېدل بیا چې عمر جو خبر شو هغې چټۍ جاري کړل الله حکم نافظ کوي چاینده څوک مته اطرافو کې مونه کې بنا خبرې کې دغسې دغه خلکو ته د قرآن مجید دغه آیات د نزول نه وروسته د دې د نسخ علم نه و راغلی د دې وجې نه هغوی د 3 طلاقو نه پس بیبي ته رجوع کول جایز ګڼل په دې اوس پوه شوئ د دې وجې نه امام شافعي رحمه الله وغیره علما فرمایي مخکې به راشي چې دا حدیث منسوخ دی زه ګورئ جواب نمبر 1 کوم په دې کې د غیر مقلدین دعوه نشته چې محمد تفسیر په تفسیر ما ته دلته هغه ناګومان نه ملایان راغله هلته یو مشهور عالم دی تبلیغي ډېر لوی قابل سړی دی ډېر بزرګ هم دی هغې سره 9 کسان ورسره وو طلاقو مسله جوړه شوې وه دې ته یو کاغذ ورکړی و نو په هغې ورته غیر مقلد دا حدیث لیکلی و مسلم شریف په سره یې ورته لیکلي د یو مجلس 3 طلاق دا 3 واړه نه واقع کېږي بلکې یو واقع کېږي بیا ورته دا حدیث د مسلم شریف لیکلی و ما ورته الله څه ویل زموږ کلي کې یو مولي صاحب ما ورته میلاوی کړه چې میلاوی کړو موبایل لوډ سپیکر کو نو ما ورته ویل مولي صاحب هغه ورته ویل پلانکیر سره خبرې کوي موبایل یې ما ته راکړو ما سره سلام کلام خیر خیریت تپوس نو ما ورته ویل مولي صاحب د فتوا تا دې ورته ورکړل ما ته نه ما نه ده ورکړی اول خو منکر شو بیا هغه ورته ویل ما له دې راکړې دا فتوا ما ورته ویل مولي صاحب د فتوا تا ورکړې تا ورته بر کرښې کې لیکلي چې د یو مجلس 3 طلاق 3 نه واقع کېږي بلکې یو واقع کېږي او ما ورته لاندې ورته حدیث لیکلی دی مطلب دا دی چې دغه خبره ستا په دې حدیث کې نو ما ورته ویل په دې حدیث کې خدای نشته دی په دې حدیث کې کوم ځای کې دی لکه ما ته ووایه نو ما ته ویل ما خو اصل کې په دې خاندان کې لانجه پیدا کړې د هغې نه بچ کولو لپاره دا ما فتوا ورکړله نو ما ورته ویل ښه په زنا کې مبتلا کې ویل نه نو ما ورته ویل دې حدیث کې ما ته ووایه په دې حدیث د دروغ ویل ما ته ویل د ابوداود شریف حدیث کې شته دی که نه ما ورته ابوداود پرېږده په هغې به وروسته بحث وکړو اول په دې خبره کوو ټک موبایل یې راپسې بند کړو دې ته ما ویل بیا یې میلاو که داسې بیا میلاو پسې نه کوو
به مورته زلاړ شم شیخ امین مدرسې ته ورسه مولایانه تیار کړ خپل کې بکینو خبره وو دلته یو تبلیغي د دغه تر جلسې تل مغبانانو ته نو ماته وی چې ما لور ور کړی وي سړی ته یو الګ ته ویل هغه 3 طلاق ورکړه ویل ما خپل لور بیا را وستله ځکه حلال او حرام مسله وا نو ول د مولا د ازما زوم ویل ګرځیدو یو مولا پسې بل ټول فتوا ورکول چې حرامه ویل بل ورځ د ګنج ویل دغه عمر فتوا راوړه وای ما ته راوړه چې د ته وګوره کنه بس ما سره مې خزه پرې دی زم ول ما فتوا کته مونږ ته ګوره زم په دې نه پويږي مامي هم تم نه پويږي زمام لور د کور ورانیږي تم کار د غلط شوی کار د کور ورانیږي زنه غواړم خو البته خبره خو د حلال او حرام او د زده نشم برداشت کولای تاسو حرامو کې اخته زه درته ګورم زه جزو د مولوی صاحب لمام بوز ول زه گنج تر واستم ول د شیخ صاحب ناس نون ولایان مرسناس ول هغه ته ول چې د زما اسخر دی د لک مطمئن خبره پویک ډیر مخکې قصه ده ول هغه پوری کتاب راوړي دا ګوره حدیث کې دی وای ما ورته چې شیخ صاحب ګوره زه په حدیث نه پویګم زامي هم کړ دی عربي الفاظ ته ما ته غلطه ترجمه وکم زه په نه پویګم دغه سره ته وای چې د یو مسجد 3 طلاقونو وروسته رجوع جایز ده ویل آو وای ما ته چې ګوره د مسلمان کور رانی یغه د بچ کېدو لپاره تاسو په دنه هلس مولایانو کې یو کس په دې کې خپل په یو مجلس کې خپل بل 3 طلاق ورکړي به په دې مجلس کې رجوع وکړي اس ویل چې سړی بالکل هینګ شو ټول هینګ شو بس موږ پاس ورسې بس ځي وای ما ورته چې ګوره ظالمانو یو څه ځان د پر حلال نه غني نو مسلمانانو ته ولې د فتوا ورکوي وبرل دار دی غریبانو حالت جواب نمبر 1 مردوم بدی کې د یو مجلس ذکر هم نشته خدای دا شامل دی یو مجلس او جدا جدا ټول مجلسونو ته حالانکه بحث د یو مجلس په تلاو کې شروع دی او خپل غیر مقلد هم د دې قائل دي جا نمبر 3 د حدیث نه قولی دی نه فعلی دی نه پر تقریر نبی په دې پوه شوې کړه نه قولی دی نه فعلی دی نه په تقریر د علیه الصلاۃ والسلام ثابت دی غیر مقلد پرېز موقوفات صحابه حجت مخ کې تیر شو دی پرېز باندې صحابه موقوفات د سر حجت نه دی جا نمبر 4 ابن عباس رضی الله عنه خپل فتوی د دینه خلاف تقریبا 15 موږ د هغه ای ګوره ابن عمر جو فتوا سو چې یو مسجد 3 طلاق 3 واړه واقع کیږي او خزور باندې حرام ګرځي مخ کې تاسو ته پیښ خپل فتوی د دې حدیث راوي څوک دی ابن عباس دغه خپل فتوی د حدیث خلاف دی او دا اصولي خبره ده چې راوي خو زمخ کې تیر شه جواب نمبر 6 نو دا د نسخ دلیل لري چې خپل فتوی د خلاف وو جواب نمبر 5 بالفرض کې بدی عمل باندې د نبی سلام یا د ابوبکر یا د عمر رضی الله عنهما تقریر ثابت شي مطلب دا دی چې د نبی سلام ابوبکر او عمر رضی الله عنهما په زمانه کې حرام کېدو او دیو هغه نه منع کول ځکه چې 3 طلاق به یو ځای باندې ورکول د غیر مقلد په نس حرام کار دی جواب نمبر 6 جابر بن عبد الله رضی الله عنه فرمایي استمتعنا على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابي بکر مع عمر رضی الله عنه به چې عمر خبر شنو فنهانا عمر وبن عمر منع کړو مسلم جن نمبر 154 غیر مقلد د دې حدیث په مطلب تاسو موږ په هغه کړی د ابن عباس نو په روایت په موږ تاسو په هغه کړو یعنی کوم مطلب چې تاسو د دې بیانوي نو هغه مطلب موږ د ابن عباس مطلب باندې پوه شوي کنه چون کې د موتین خو منه د خیبر په موقع راغلی و خدا کار هغه چا کو اطراف کې چاوي تر نسخ علم نو راغله دغه سي د 3 طلاقونو وروسته بیبي ته رجوع کول بغیر د حلال شری د حرام و د سورې بقره دغه آیات په نزول سره راغلی و خو چون کې دا کار هغه چا کو چاوي تر نسخ علم نو راغله جواب نمبر 7 بالفرض د حدیث هغه مطلب چې کوم چې غیر مقلد بیانوي نو بیا سوال لري چې یو کار حلال او عمر نو د خپل طرف نه څنګه حرام وګرځاو حلال چې دا کار د نبی اسلام زمانه کې کېدو د ابوبکر زمانه په زمانه کې کېدو هغه څوک نه منع کول ادي باوجود عمر زنه دې کار له حرام ګرځول د الله جل شانه حرام سنن لره حلال ګرځول نشو نو آیا په دې سره عمر نو مسلمان پاتې شو آیا په دغه صحابه کې هیڅ یو صحابي کې دومره غیرت نه و نعوذ بالله چې عمر نه ته پوس کړی وي چې توري د شریعت په سره بدلوي او تعجب خبردار او تعجب خبردار چې ابن عباس نو د عمر فاروق د شورا رکن او منبر وو او د دې زیر باس حدیث راوي د دې باوجود مخالفت نه کړي جواب نمبر 8 امام بیهقی رحمه الله فرمایي امام بخاری مولا دې روایت تخریج نه کړي ځکه چې د عادت ابن عباس له تمام صحیح روایت د دین خلاف دیو سنن کبرا جی نمبر 737 جواب نمبر 9 د حضرت داوود رحمه الله په خپل روایت کې هم د غیر مدخول بیهقی موجود دی د غیر مدخول بیا بار کې تاسو ویل کړه مناسب چې غیر په 3 طلاق نه واقعي بلکې په صورت کې صورت طلاق ځکه چې 2 طلاق لپاره به محل نشته غلغ وګرځيږي
علامہ ماردینی رحمہ اللہ فرمائے زکریا بن ابی شیبہ بسند رجال وثقات عن داوود وعطاء وجابر بن زيد انهم قالوا دي طول اذا طلق ثلاثا قبل ان يدخل بها فهي واحده اغيو دي مناسب جوهر النقيض البيهقي نمبر 731 تدين معلومه شو چې د داوود رحمه الله په روایت هم مطلقاً تدریج طلاق لرته یو ګرځول په حق نه ده بلکې دا غیر مدخول بها سره خاص دی وجه د داوود رحمه الله دا روایت هم دي شبهه له مزید تقویت ورکوي چې دا روایت مطلق نه ده او دا مطلق ګرځول وهم دی هم دا وجه چې د حدیث ابو عمر بن عبد البر مالک رحمه الله فرمایي هذه الروايه وهم هذه الروايه وهم غلط دا روایت وهم دی غلط دی جوهر النقي نمبر 7337 جواب نمبر 10 امام قرطبي رحمه الله فرمایي دا حدیث مضطرب دی او بل ورستا سویل چې مضطرب حدیث دا ضعیف یو فتح الباری جواب نمبر 11 علامہ ابو جعفر النحاس رحمه الله په خپل کتاب الناسخ والمنسوخ کې فرمایلی دي چې داوود رحمه الله اگر چې مرد صالح دی لیکن ابن عباس نه په ګڼو روایتونو غوړو کې د متفرد او د علم هغه روایت نه قبلوي او دا هغه روایتونه یو روایت دا هم دی چې هغه د ابن عباس نه د درې طلاق لره د یو طلاق کې دوه روایت نقل کړي دي لیکن صحیح روایت د ابن عباس رضی الله عنه او د حضرت علی رضی الله عنه چې درې طلاق درې دي بحواله علام المرفوع سبب 22 نوٹ په دې روایت کې ابو صحابه ذکر هم راغلی لیکن دا راوی نه دی بلکې د روایت ابن عباس نه یوازې طاووس نقل کوي دا ابو صحابه ذکر صرف د ساحل په تور راغلی دی د ابن عباس نه سوال کړی دی او د مختلف زه جواب نمبر 12 جواب نمبر 12 امام شاکر مولا فرمایي دا خبره بعید نه ده چې کوم روایت ابن عباس رضی الله عنه معلومه ده چې د دې منسوخ وي ورنه دا څنګه کېدای شي چې د نبی علیہ السلام یو حکم د معلوم وي او بیا د دین هغه خلاف عمل کوي او په تور کوي سنن کبرا نمبر 7338 او د امام شاکر مولا دا قول هم بعید از قیاس نه ده ځکه چې د طلاق په سلسله کې په ابتدا کې د درې طلاق نو رسول رجوع کېدای شو لیکن وروسته هغه منسوخ شو عبد الله ابن عباس نو فرمایي اول د درې طلاق نو رسول رجوع کېدای شو لیکن وروسته بیا د حکم منسوخ شو نسائی امام ابو داود ابن عباس د لباس روایت د باب بقیه نسخ المراجعات امام ابو داود په باب لګل باب بقیه نسخ المراجعات بعد اطلاقات الثلاث باب د بیان د امام ابو داود هم دا حدیث د باب لاندې نقل کړي او د دین ثابتې چې د درې طلاقونو پس د رجوع حکم د منسوخ ګرځیدل دی ولکه وو ابو داود نمبر 173 او علامہ ابوبکر محمد بن موسی الحلیمی شافعی رحمه الله فرمایي دا حکم اول وو بیا په اجماع دا حکم منسوخ ګرځیدو ظاهر د قران په دغه دلالت کوي کتاب الاعتبار 781 جواب نمبر 13 د ابن عباس نه هم په روایت کې د غیر مقبول بها غیر موجود دی دا کتاب لګراک ابو داود لګراک جلد نمبر 1 صبر وکي یو منډه برچ پرتري د ابو داود دوړ جلدونه راک جلد اول دبل راک دا ګوره مولایان د ابن عباس په خپل روایت کې غیر مدخول بها قید شته دی دا 306 صفحه ده دې ته ګوره مولایان دا ګوره دغه په خپل روایت کې غیر مدخول بها دا ګوره ان رجلا يقال له ابو الصحبه كان كثير السؤال ډیر سوالونه وکول ابن عباس د ابن عباس قال اما علمت اتا ته پته نشته ان الرجل كان اذا طلق امراته ثلاثا قبل ان يدخل بها چې صلیب خپل خزل قبل الدخول درې طلاق جعلوها واحده نو ګرځول بیا یو الله دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ابي بکر وصدر من اماره عمر قال ابن عباس بلا كان الرجل اذا طلق امراته ثلاثا قبل ان يدخل بها کله چې به صلیب خپل ویل درې طلاق ورکړل مخکې راغی نه چې دخول کې راغی جعلوها واحده الله دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ابي بکر وصدر من اماره عمر فلما راى الناس قد تتابعوا في قالت الى اخره بس اوس دا ګورئ تاسو د خپل روایت کې د غیر مدخول بها قیدو موجود نه کې زموږ باس نشته دی مناسب جواب نمبر 14 ابن عباس رحمه الله روایت مقصد دا نه دی چې د نبی سلام په زمانہ او حدیث صدیقه کې د درې طلاق یو ګرځول شو بلکې مطلب اصل کې مطلب د حدیث دا دی دلته ګوره د خلکو د عادت ذکر کیږي د حکم شاهد بدلیدو ذکر نه کیږي بلکې دا وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې چې به چا بیبي له طلاق یو طلاق به ورکو پرې وخو دا سلسله وکړو زمانه کې مو د عمر زمانه کې چې به کله حلقه وسې کې د عجمو ته اسلام را ورسېدو نو خلکو درې طلاق ورکول شروع کړ نو عمر رضی بیا پابندي ولګول سزا به ورکول پرې د توس شک شروع کړ
وایا بلکې مطلب دا دی چې په دغه زمانه کې عموما 3 طلاق په ځای په یو طلاق ورکول کېدو نو دینه بس به خاوند مناسب ګڼل په دویم او دریم دوهر کې وایي مزید طلاق ورکول ورنه په یو طلاق وایي اکتفا کوله او د عدت تیریدو نه بس په هغه زنانه د هغه د نکاح نه آزاده شوه اگر که 3 طلاق او ثبوت هم په دغه روایت کې ملاویږي لیکن نسبتا هغه ډېر کم ملاویږي لیکن وروسته د عمر نو په زمانه کې د 3 رواج په کثرت سره شروع شو او د عمر نو د ارشاد دې تایید کوي شریعت خلقو ته د سوچ موقع ورکړي د سوچ موقع دا وځي یو طلاق ورکی به ری سوچ وکړي نو که سوچ به دی راغی بل تور کړي بل طلاق ورکی که بیا دې سوچ وکړي که به سو درېتا دریم طلاق دی ورکی شریعت په حالت د هیڅ کې نو ورکې تل ځکه دغه خدا دغه زمانہ چې باقي تبان د سړی نفرت راځي نو په دې وخت کې طلاق شریعت یې مور کو چې کله طهر راشي دا غین پس هغه د نفرت او دغه زمانہ چې ختم شول دا غین پس ته سوچو کې طلاق دې زړه غواړي ورکاو خلاصه خبرې دا شو چې ابن عباس نو د روایت مطلب دا نه دی چې د عادت او ګندې په لحاظ سره خودري طلاق او مگر پشمار کې ویو بلکې مطلب هغه د کم چې مخ دیر شو او په دې باندې قرین د مشهور تعبیر ابراهیم د خیر مولا قول کم چې مسلم نو بشیبه وغیرہ کې ذکر دی کانوا یستحیون خلق به حیا کوله یا یستحبون سید خلق بخخول ایو طلقها واحده ثم يترك چې دا یو طلاق ورکی بیا پری حتی تحیز تر دې چې هزار سدري هزونو نسب الرائج نمبر 320 درائج 266 حافظ ابن حجر مولا فرمائے بسند صحیح اور مشہور محدث عبید اللہ ابن عبد الکریم ابو زرعان راضی رحمہ اللہ د دې حدیث ابن عباس نو مطلب دا بیان کړی دی مان هذا الحديث عندي انما کوم دی معنى هذا الحديث معنى عندي انما تطلقون انتم ثلاثا تاسو درې طلاق ورکانو وو صحابه تابعین یطلقون واحده في زمن النبي او بکر نبی علیہ السلام زمانه کې بصحابه یو طلاق ورکو او ابوبکر او عمر رضی الله یو طلاق به ورکو خزه پر خبر تاسو شو درې ورکو یو سنن کبرا دي نمبر 738 او دا حدیث دا مطلب امام نووي شرح مسلم جی 477 امام خطابی معالم السنن جلد نمبر 327 اوامر یمانی غیر مقلب صبح السلام جلد نمبر 311 کې ذکر کړی دی ګویا په دې لحاظ سره د ابن عباس هم د خلقو د عادت د بدلیدو ذکر کړی دی د یو مسلې د حکم تغییر ذکر یې نه دی کړی جواب نمبر 15 د دې په سند کې راوی طاووس یمانی دی او د کټر شیعه دی سفیان ثوری فرمایي کان طاووس یتشیع سیر علام النبلاء للذهبي جلد نمبر 526 امام ابن قتيبة مولا هم د شیعه ویل دی المعارف ابن قتيبة جلد نمبر 267 او شیعه په خپل کتابونو کې هم د شیعه ویل دی رجالی کشید ابي جعفر الطوسي موږ سره شتره د کتابونو سبق 155 نوٹ دا خو دا ویل چې د شیعه راوي هغه روایت د اعتبار نه وي د کم نه چې د مذهب تایید تقویت کیږي او دا خو کار خبر ده چې درې طلاق ته یو ویل د شیعه مسلک دی اے مناسب دا باسونه دا خو زمینه ناسي مونږ وکړه تحقیقي نور مونږ ویل چې پریوت کې یو مسجد درې طلاق ذکر نشته نو په دا سره دا غوي دلیل نه ګرځي تر سره دا غوي په دې اړه باس ور سره مکه ورته روایت راوړل چې بګي یو مجلس ذکر نو به په باسو بده کې مجلس ذکر نشته ولو کړي صبر مولا التوزی کې لطیفه لیکلی دا ولل غیر مقلدین روایت حواله ورکړو بس په مسلم شریف کې روایت ده مولو کړي صبر مولا فرمایي ما طالب ولې کو چې مسلم شریف د دقه سپینا پروسټیټ وباسن ول پروسټیټ اپ دې حدیث نو وستو به ورته ما په سر ولیکل چې غیر مقلد نه مهرباني وکي په دې روایت کې په کوم ذکر مجلس ذکر د طهر عقب باندې نه خوله گئی نو چې کله به مونږه پوسټر خور کو خپل پوسټر دی وزر واپس ټول کو لکه دوکه ورکوي عوامو ته نو په دې کې سره د غوي مدعا شته نه مولا سره مونږ ویلو چې د مدعی کار سره اول نمبر بده ګوري چې د مدعی په داو دلیل کې مطابقت شته کنه کنه هغه ته وایي چې ګوره دلیل داوري سره دلیل څه پیش کړي لاول داو دلیل کې مطابقت پیش کوو دا کومه سرست صورت کې کوو اعتراض حافظ ابن قیم رحمه الله فرمایي عمر ورست بخبر دې په سلام باندې نادم شوی وو یاره د درې طلاق چې نه پسکلو په دې نادم نه د تمره کذابین دي دغه رب سحاری خبري راوخلی به صحابي رسول امیر المؤمنین خلاف پیش کړي اول خو عمر فاروق مجتهد که بل پرز دا دغه غلطي وا نو به د نادمه کېدو ضرورت خو رجوع دی وکړو تاسو کې تکړه بسم الله وکړه دغه رجوع وخایي تازي ډیر اوی په خپل لار باندې درو تړل حتی چې صحابه باندې هم درو تړل او دلته عمر هم پس هم درو تړل دي د بدنامولو د پر وسوسه نمبر 2 مولا صاحب دویم دلیل حضرت رکانه خپل بیبي له طلاق ور کړیو نبی اسلام ارشاد پر اے رکانه ته رجوع وکا رکانه ویل ما خپل بیبي له 3 طلاق ور کړی نبی سمو فرمایل ما ته علم دې تخپل خزیتا رجوع وی رکانه سو ویل چې ما خپل بیبي له
ما خپل بیبي لا بیا هم که حدیث دغه شی اول خدای نه دغه شي که دغه شی هم بیا به یو مجلس ذکر نشته بیا په حدیث کې یو مجلس ذکر بیا په حدیث کې یو مجلس ذکر نشته لړ شي تذکرۃ الحفاظ راوړ شپ زوی بنا ابو داؤد جی نمبر 1305 326 سنن کبرا جی نمبر 7339 دې روایت ثابت ده چې د یو مجلس درې طلاقونه وروسته رجوع ثابت او د هر کله شي چې درې طلاق یو ګرځي جواب نمبر 1 کې د غیر مقلد دعوه نشته جواب نمبر 2 په دې کې د یو مجلس قید هم نشته دا خو شامل دی یو مجلس هم موجوده جدا طهرونو ته هم نو دا د غیر مقلد هم خلاف دی جواب نمبر 3 د دې په سند کې بعض بني ابي رافع راوي موجود دی او مجهول دی په مجهول سند سره استدلال نشي نیوي کېږي امام مولا فرمایي د رکانه هغه حدیث چې هاي کې راځي چې ما درې طلاق ورکړي او هغه ضعیف دی ځکه چې هاي کې مجهول راوي موجود دی نو ویشرا مسلم جن نمبر 1478 علامه ابن حزم رحمه الله فرمایي بعض بني ابي رافع مجهول دی او په مجهول سند سره حجت نشي قائمېدل محلل ابن حزم جن نمبر 10168 لهذا دې روایت نه استدلال صحیح نه خصوصا د حلال او حرام په مسله کې یو بیا هغه هم د قران او حدیث او جمهور امت او اجماع مقابله کې بالکل حجت نه لري نوٹ په مصدرک کې د باز بني ابي رافع تعین هم راغلی دی چې هغه محمد ابن عبید الله ابن ابي رافع دی لیکن دا هم انتهایی ضعیف او کمزور راوی دی علامه ذهبی مولا فرمایي امام بخاری میں دته منکر الحدیث ویل دی ابن معین دته مولا سبتاس تبل زمویل چې منکر الحدیث متروک الحدیث د کم راوی په باره کې ویل شي د غریبت په استدلال کې پیش کولم جایز نه دی او په تایید کې پیش کولم جایز استدلال استشهاد دوړو کې به نش پیش کېدو ابن معین رحمه الله د ليس بشین ابو حاتم ضعیف الحدیث منکر الحدیث جدا ویل دی امام دارقطنی رحمه الله فرمایي متروک او علامه ذهبی رحمه الله فرمایي محدثین د تصحیح کړل ابن عادی رحمه الله فرمایي د تشیع د دیش یو میزان تهذیب امام بخاری رحمه الله فرمایي چې د کوم راوی باره کې د منکر الحدیث مهم هغه نه روایت کول جایز نه دی میزان مقدمه جن نمبر 1 طبقات سبکی جن نمبر 209 تدریب الراوی صفحه 235 جواب نمبر 4 سلورم جواب درې لکه تاسو د روایت تیر شو طلاق بته ور کړو سه ور کړو طلاق بته کې د یو نه تور درې د دریو نه صحیح کی طلاق بته کې د یو نه تور درې نه تو امام خلاصه دار دی جو ماته ګوري امام ابو داود رحمه الله دلته فیصله کوي وې د رکانه کور دن خلق دی یو بار خلق وای چې درې طلاق ور کړو د کور خلق وای درې طلاق نه ور کړو بلکې طلاق بته ور کړو نو روکانه نو دلته امام ابو داود فیصله کوي چې کور والا د حال نه خبروي بار خلک نه وی خبر نو صحیح خبردار چې طلاق بته ور کړو درې طلاق نو ور کړو د روکانه په صحیح روایت کې درې طلاق په زید باندې طلاق بته لفظ راغله د امام ابو داود په قال ابو داود حدیث نافع ابن وجیر او عبد الله ابن علي ابن يزيد ابن ركانه نبي عن جدي ان ركانه طلق امراته بشك ركانه طلاق ورخبر فردها اليه النبي صلى الله عليه وسلم اصح دا صحیح ده لانهم ولد الرجل زکچی لانهم ولد الرجل زکچی بچی د سړی او اهل دغه عالم به د زیات په هی په سراغت راغه د احوالو خبري وان رکانه انما طلق امراته البته چې ان رکانه چې بشک رکانه طلاق ورکړو خو بل طلاق بت فجعلها النبي صلی الله علیه وسلم نبی سمغه یو ګرځولې زکه چې مخ کې تیر شو نبی رسول الله قسم ورکو تاسو طلاق بت ته اراده رسکړو ویل یو نو زموږ دلیل تاسو څنګه دلیل ګرځوي ابو داود نمبر 173 امام ابو داود مولا فرمایي چې د رکانه د بهر خلق د نقل کوي چې د درې طلاق ورکړي او د کور خلق د نقل کوي چې درې طلاق نه بلکې طلاق بته ورکړي او امام ابو داود مولا د کور نه بهر خلق ولا خبر رد کوي او د کور ولا خبر له ترجیح ورکوي چې دا صحیح ده ولا د رجل واهل عالم به او قال شوکانی غیر مقرر لیکلي واثبت ما روى في قصه ركانه انه طلقها البته واثبت ما روى في قصه ركانه انه طلق البته ثلاثه او ثابت دا خبره ثابت ده اگر روایت ثابت دی چې باقي قصه د رکانه چې باقي خزل طلاق بته ور کړو درې نو ور کړو نه لوتار جن نمبر 6246 د غرنګي د امام نووي مولا د عبارت نه معلومیږي چې بعض روایت لفظ بته لره درې غنل دي او د سلاسن لفظ د خپل غلط سمج مطابق استعمال کړی دی وسوسه نمبر 3 اول خدای روایت دی زوی مولا سپغي مونږ بحث وکړو روایت صحیح هم شنو باقي د طلاق بته ذکر کړي طلاق ثلاثه ذکر پکې نشته کړي طلاق سره درې طلاق ذکر شیم بیا راغوي دلیل نه ګرځي ولی د یو مجلس ذکر پکې
کبه نه پوهیږي بولایانو تاسو به یو جواب راولئ باغی اعتراضات سره کې موږ ته جوابات ډېر شي کړي موږ ټول لارې بندو یو لار ورته کولاو نه پرېږدو وایه وصوصا نمبر 3 د ابن عباس رضی الله عنه روایت دی چې حضرت رکان خپل بیبي له په یو مجلس کې درې طلاق ورکړي وو بیا دې په هغه باندې ډېر نادم شوی و دې روایت ته وګورئ نبی علیہ السلام ته ورمل تاسو څنګه طلاق ورکړل هغه ویل ما یو مجلس کې درې طلاق ورکړي نبی علیہ السلام فرمایل ته رجوع وکړه مسلم مجلس 265 سنن الکبرى جواب نمبر 1 دی کې غیر مقلدینو صفحه 160 باندې ګوري دی کې غیر مقلدو داوا نشته دویم د دې په سند کې محمد ابن اسحاق ابن یسار کذاب دجال وزار ابي دي محمد نبی سم مخکې به باس شوی امام مالک فرمای کذاب من الکذابین ای دجال من الدجاج امام بن حنبل وی کذاب من الکذابین امام مالک تر دومره پوری وی فرمایلی دي تاریخ بغداد کې وی کذا مقام ابراهیم په خوا کې ودرېږم زه به قسم وخورم چې محمد ابن اسحاق کذاب دی او موږ له اسباب د جرح سودي تاسو ته ویلي دي کنه لست پنځه د عدالت سره تعلق ساتي او پنځه د زو سره د عدالت سره تعلق ساتي پکې اولنې سبب کذب دی اولنې سبب او موږ به التوي دا کذب او تهمت د کذب د دومره خطرناک جرح د بندا چې پراوي وشي بس بیړه غرق شو اوس کې شل راوین ولا بتایید را ولم نو د توثیق نه کیږي باغسته د روایت تایید نه کیږي نو مناسب پدې کې اول محمد اول اوس پدې جره تیر شوی د بیا تاسو ته پر قرات خپل امام کې مونږ په دې بحث کړو غره نقل کړي کستا سو نه هیر شوی نه وی راوړو کستا سو نه هیر شوی نه وی مار محدثینو اتفاقی فیصله پیش کړی و د بارک یاد ده د محدثینو اتفاقی فیصله نو محمد بن اسحاق مبارک پیش کړی و علامه زاهبی رحم الله نقل کړی دي چې د محدثینو د باره کې اتفاقی فیصله ده چې محمد ابن اسحاق په حلال او حرامو کې راکړه تذکرۃ الحفاظ راکمه د باره کې فیصله ده چې په تاریخ کې په مغازیو کې به د روایت اغستل شي لیکن په حلال او حرامو کې د روایت بالکل حجت د ګوره مله زما سره تذکرۃ الحفاظ دی د دې جیل نمبر د 1 صفحه نمبر د 130 وقال ابن ابي عدي كان يلعب بالديو بانگيان ساتل بانگيان به جنگ ولا والذي تقرر عليه العمل دیم بانگيان ساتي ښا ستره کنه چيلي هم ساتي بانگيان هم ساتي والذي تقرر عليه العمل هغه چې باغی باندې اتفاق د محدثینو راغله قدر چې ان ابن اسحاق الیه المرجع فی المغازی والایام چې هغه ته رجوع کولای شي په مغازی او په ایام نبویو کې په تاریخ کې ما انه یشذ بها شاهد سره د دینه چې په دې کې هم دا هغه شذوذ یختر او انه ليس بحجه فی الحلال والحرام او په دې خبره اجماع ده چې د په حلال او حرام کې حجت نه ده مناسب ټیک شو اتفاقی فیصله نو محمد ابن اسحاق ابن سدل ته حلال او حرام کې مسله تسر پر مات دلیل کې پیش کړو جواب نمبر 3 حافظ ابن رشد مخکلار شي 9762 حافظ ابن رشد فرمایي د محمد ابن اسحاق دا روایت په وهم باندې مبني ځکه چې ثقه راوین روایت کوي شرکانه خپل بیره طلاقي بته ور کړی او درې نه ور کړی بدايه المجتهدین نمبر 261 جواب نمبر 4 محمد ابن اسحاق د شیعه دي څنګه چې حافظ ابن حجر مولا په تقریب او تذهیب صفحه 825 کې لیکلي دي او دا خو ضابطه چې شیعه راوي په روایت کې راشي او هغه روایت هغه د مذهب تایید او کوي دا شنو جماعت مقابله کې نو هغه به اعتبار نه وي اگر کده سي قوي او دا خو کار خبر ده چې درې طلاق له یو وي د شیعه مسلک او د سقم نه د مناسب ضعیف ته جواب نمبر 5 د دې په سند کې بل راوي داوود ابن حسین ده د اکرمن روایت کې ما وزرو فرمای د ضعیف او سفیان ابن ونه فرمای مونږ بر د احادیث نزان ساتو محدث عباس دوردی فرمای زما پر ضعیف ته میزان امام ساجر مولا فرمای منکر الحدیث و تهذیب علی ابن مدینی امام ابو داود مولا فرمای داود ابن حسین روایت اکرمن منکر وی او دلته د اکرمن روایت کيو او دا روایت هم د اکرمن د حافظ ابن حجر مولا فرمای ثقه الا فی اکرمه ثقه د مگر اکرمن پر روایت کې ثقه نه دی تقریب التهذیب دی وجه د امام بیهقی مولا فرمای دی حدیث نه وجد شقای میلس سنن کبرا نمبر 747 علامه زاهری مولا دی روایت در د داود ابن حسین په مناقیر کې شمار کړی میزان وسوسه نمبر 4 امام اعمش رحمه الله فرمای زمونږ ځکه یو بډاو دبل روایت دی امام اعمش فرمای زمونږ ځکه یو بډاو هغه به د حدیث بیانو چې ما په مشکل درې طلاق ور چا په مشکل درې طلاق ور نو یو د بیهقی جلسات دا واقعي دغه سیوا امام اعمش وای زمونږ علاقه کې یو بډاو تفصیلی روایت دغه سي دی وای زمونږ علاقه کې یو بډاو هغه فتور کول چې یو مشکل درې طلاق دا یو دي درې وړنه واقعي امام مشوي زبده بس راغلم وای ما ورته چې کله د حدیث تر خپل استاد نه ورید استاد سره بل سکو ول دی چې نه
عمر چې کتاب در سره شته هغه صورت کې وبدس دو صورتونه اوس کې د یو روایت نقل کړي اذن به تاسو کې استاد سره بل څوک مطابق شته دی چې سره استاد نه دا اوریدلی د بیا بل مطابق پیش کو کداغه بنو نو به کاپی ور خلکو سره کاپی در سره شته ویلاو کاپی را سره ویل راوړم ورته ویلا هغه دغه سي دور نو چې سوي وایا تاسو کېرو ول کتاب چې راوړو ول ما کولاو کو ول پاګه کی خبره الټه لیکلې و چې په یو مجلس کې درې طلاق خځې راوړل درې واړه وکیږي نو ما دې ته چې ظالم حدیث کې یو سره وترغه الټه خلاف روایت کې وای ما ته ویلا چې مال شی یو پیسې راکړي د 20 کالونو د حدیث هم دغه الټه بیانو مس نو د دې قسمت کې هم دغه روایت رسیدلې دي مونږ زمخ کې تیر شي دا جواب هم دقه کړل دي صفحه نمبر 165 تلاړ شي جواب نمبر 2 د جمرات په باب کې د نبی عليه السلام لکه جواب نمبر 1 صفحه نمبر 164 باندې وسوسه نمبر 5 ته وګورئ دیو چې نور عاجز شي عقلي وسوسه شروع کړي د عقلي وس روایت نور نشته لري راوخه په جهان د خدای کې وګرځي نور په یو دیوانه بابا یو تسبیح پس دې نه خور سره سب نشته ابن قیم رحمه الله فرمایي په دې باب کې مناسب حافظ ابن تیمیه رحم الله هغه په حالت د هیڅ کې طلاق نه واقع کی دی مزدری طلاق درې نه واقع کی هغه تفرد دی دغه ابن قیم رحمه الله فرمایي چې امام مالک او جمهور علما فرمایي چې جمرات رمی وکانی په یو ځای وشته شي نو هغه په یو ځای یو حسابيږي دغه شان د درې طلاق لره هم یو غنل پکار یو ولیم دغه سیاسه موږ پښتنو اوس له جوړول د چپل پسې وباسي ویلي نو کله وکانی راوغستل په یو ځای وستل غوي دا یو کانه شو د څه شو یو کانه شو نو څنګه چې درې اولی په یو ځای وغه یو حسابي دغه کې اوسله درې طلاق ورل په یو ځای نو دا درې نه دی بلکې یو دی جواب نمبر 1 دا قیاس مال فارغ دی ځکه چې شیطان وشتل د هر کانی وشتو په وخت کې الله اکبر ویل عبارت دی او په دې باندې طلاق انت مبعوث ترين عمل قیاس کو لا قیاس مال فارغ دی نمبر 2 د جمرات په باب کې د نبی صلی الله ارشاد موجود دی ورم الجمار تو یعنی د جمرات رم یو جدا جدا کول پکې په خلاف د طلاق چې دی کې د متفرق او مشبه دواړو اعتبار شوی څنګه چې په کتاب تفصیلا روایت تیر شو لیکن په یو ځای وکړي وشتل د دې ثبوت نشته لهدا اطلاق په دې باندې قیاس کول صحیح نه دی جواب نمبر 3 اطلاق نه خدای دی و طلاق د تم ګنا نشته یو غروجه دی بل مسلسل لګیا دی جواب نمبر 3 د حج الوداع موقع تقریبا د زرګونو په تعداد کې د نبی اسلام د حج فریضه ادا کړه او د جمرات رمی هم کړی دا مګر د یو کس نه هم صریح ثبوت نشته چې یو کس په یو ځای وکړي وشتي وي او هغه یو شمار شوی وي او د دې برعکس په دغه دور کې درې طلاق هم ورکړل شوی دي او د هغه اعتبار هم کړی شوی دی بل وسوسه عقلی دا پیش کوي غیر مغن وای درې طلاق په یو ځای ورکول د غلطه طریقه او په غلط طریقې سره طلاق نه واقعي څنګه چې دا تکبیر التحریمه ګوره بدلته بل قیاس پیش کوي وای درې طلاق په یو ځای ورکول د سدي غلطه طریقه رسدي یو سړی مونږ کې لکه نو د مونږ صحیح طریقه سره تکبیر التحریمه الله اکبر مونږ شروع کی که په غلطی طریقې سره چا مونږ شروع کوو مونږ کیږي مونږ شروع کېدې شي وای کنه نشي شروع کړي دغه سره طلاق صحیح طریقه دار چې یو طلاق ورکی یا په جدا جدا مجلسونو کې درې ورکی کوسه درې په یو ځای طریقه غلط تر لحاظ په سره طلاق نو مونږ وایو خبره خو د وقوع بیا تاسو ورانه کړل تاسو خدای نه دی ویل چې نو واقعي تاسو هم وایي چې واقعي خو یو تاسو هم وایي چې واقعي خو یو دویم دار مونږ امام طحاوی رحم الله ولدی اعتراض بنیاد وستره ابن قیم ته جواب ورکړل هغه خو جواب عموما ورکړه خو ابن قیم باندې به پټ شوی دغه په اعتراض هغه وی دا اعتراض به زه زکه دی چې ګور یو د منځ ابتدا د یو انتها ده یو د منځ ابتدا ده بلې یو د ازدواجی زندگی ابتدا ده بلې د منځ ابتدا تکبیر تحریمه ده او انتهای سلام ده د ازدواجی زندگی ابتدا نکاح ده او انتهای طلاق ده نو هغه کې تخامخ اول خو قیاس مکه وزګر نشته دی که خامخ قیاس کې نو به ابتدا په ابتدا قیاس کې انتها په انتها قیاس کې دغه زمکه وجته انتها راولي په ابتدای قیاس کې قیاس مال فارغ کې څنګه دغه سیوکا ازدواجی زندگی شروع کولو صحیح طریقه دار چې ته د گواهانو په موجوده کې ایجاب او قبول وشي نکاح وش که په بل طریقې باندې ته ازدواجی زندگی شروع کړو نو دا نه شروع کیږي لکه څنګه چې مونږ ته شروع کول صحیح طریقه دار چې په تکبیر تحریمه سره سره شروع کی که په بل طریقې سره شروع کړو مونږ نشي په مونږ کې د نشي داخله دغه سي انتها په انتها وس قیاس نو مونږ نه د وته صحیح طریقه دار چې انسان سلام وګرځي انسان څه وکي سلام وګرځي مونږ ختم کی صحیح طریقه دا
خو که وس یو سړی په مانځه کې خبرې وکړي یا چاته کنزل وکړله یا ګرځېدل وکړل د مونځ منافي عمل یې وکړو مونځ مات شو مونځ یې څه وشو دی د مونځ نه ووتلو اگر چې په غلطه طریقه ووته خو د مونځ نه ووتلو مونځ یې ختم شو نو د نکاح ازدواجي زندگی د ختمولو صحیح صورت دا چې یو طلاق ورکړه پرېږده یا په 3 مجلس تورونو کې 3 طلاق ورکړه دا صحیح طریقه ده خو که اوس یو سړی غلطه طریقې سره د دې ختمولو کوشش وکړو چې 3 طلاق په یو مجلس کې ورکړم طریقې اگر چې غلطه وه خو نکاح ازدواجي تعلق ورسره ختم شو اوس پوه شوئ وایي کم از کم دغسې خو مه کوه که نه ته انتها راواغېستله په ابتدا باندې دې قیاس له د ازدواجي زندګۍ انتها دې راواغېستله مونځ په ابتدا باندې غزنو دا خو غلط کار کوي کنو کم از کم ابتدا په ابتدا به کې اول قیاس مکو نشته به کې خامخا قیاس کینو ابتدا په ابتدا قیاس کې انتها په الګ پوه شوي او مولا صاحب په هغه زمانه کې یقین وکړ ډاکوانو تم پته و چې یو مزدري طلاق د 3 دي د امام اعظم بونې فرې مولا زمانه کې دغه څه شو یو کور تقله راواوختې د خپل ګاونډی نه واغله سامانونه ټول راجمع شو کور ولم خو بیانو دو هغه زمانه کې دومره قصه وم نه دا ډاکوانو بس چرته یو نیم قصه وه خیر القرون ته نږدې د ورو نو هغه ډاکوانو چې هر سره جمع کړي د کور مالک پرې راپاسېدلی دی نو هغوی بیا د مالک قتل کوو هغوی ورته ویل ګوره قتل کوئ مې خو سامان هم را جمع کړی وایي صحیح زه درته هېڅ نه وایم قتل کوئ مې سره پاره نو سامان هم رانه وړی قتل کوئ مې نو دوی ورته ویل نه ته به سبا له چاته حل ویې مونږ به ورخې هغه ورته ویل نه وایم چاته قتل کوئ مې ما د ډاکوانو ورته ویل زه ته 3 طلاق ښځې له ورکړې که ما چاته ور وښیم ما به ښځه په 3 طلاقو طلاق کوي زه به تاسو چاته نه ښیم صحیح ده نو 3 طلاق وشو هغه ستا سړی ډېر پریشانه به و ځکه هغه ډاکوانه رامیانو به دغه د مخې به تېرېده را تېرېده د سامان هم ورسره وخرڅوی او خاندل به یې د پسې نو یو خو بېبسه غریب دا و چې خپل سامان به هم یو چا ورنه تپوس وکړ ویل ته ولې پریشانه یې دومره ډېرو ورځو نه ته پریشانه لګېږي نو هغه ورته ویل دغسې واقعه شوي ده کسان دي وایي اوس هغه زما سامان هم ورسره یو زما نه مخې تېرېږي ما پسې خاندي یم او ځکه اوس حل هم ښځه روانې په دې طلاق و طلاقي امام اعظم ابونیفر مولا زمانه ورته ویل ته لاړ شه هغه ته خپل مشکل ووایي انشاءالله څه حل به درته راوباسي د چې امام صاحب رحم الله ته راغی نو امام صاحب رحم الله بیا هغه ګورنر راوغوښت ویل دغسې دې سړي سره د مشکل پیښ دی او ویل ته داسې وکړه چې د علاقې مشهور ډاکوان راجمع کړه یو قلا کې بند کړه او ویل دا سړی په دروازه ودروه یو ډاکو راوباسه د نه تپوس کوه چې دا ستا ډاکو دی که نه دی نو ده ته ویل چې ستا ډاکو نه یې ته وایه چې نه دی چې ستا ډاکو بس دلته نه ها مه کوه ته خاموش ودرېږه نو یو یې راوستو چې یو یې معلوم کړو په دې طریقې سره بس ده ته ویل زه کار وشو نور ډاکوان یې نو طلاق هم ونه شو او د امام بنیفر مولا زمانه کې دا ډېر دغسې امام صاحب ته الله ډېر پوهه ورکړې وه په دغه دور کې یو مشهور امام دی د رنګ نه ډېر بد شکله و ښځه ورته الله تعالی ډېره ښایسته ورکړې وه ښځې به ورته وی ویل تم جنتي زم جنتي ما ورته ویل ما دومره علم کړی تر اوسه پورې ما دا بیا نه مونته راته کوم ځای کې بیا مونته هغه ورته ویل ګوره په قرآن کې شته دی که نه چې شکر کوونکي هم جنتیان دي حدیثو کې شته دی صبر کوونکي هم جنتیان دي نو ویل ستا غوندې بدصورته دی زما غوندې ښایسته ښځه ورکړې ده نو ته به ټول عمر شکر ادا کړې جنت ته به لاړ شي او زما غوندې ښایسته ښځې ته ستا غوندې بدصورته خاوند ورکړ نو زه به ټول عمر صبر کوم په دې به جنت ته لاړ شم یوه شپه دې ښځې به طلاق غوښتو همیشه د مولا خاوند نه ډېر بد شکله و نو د په شانتې اوس ده چې څوک وګوري رشته تلي ورته وایي چې هغه هلک وګورو چې دی وګوري ورته یار ده ته خو یې نه ورکوه نو یو ورځ دی راغی کور ته ښځې ورسره خبرې نه کولې نو دی ورته وایي ښځې که نن شپه تا ما سره خبرې ونه کړې ته به 3 طلاقو سره طلاق یا ښځې خولې ته تاله وروسته چې ما خو د خدای نه دا موقع ونته نن خدای په لاس راکړه دی ورته اوس منت کوي شپه تېرېږي دی ورته منت کوي خبرې کوه وګوره شپه تېرېږي هغې په زور کې و چې بس موقع میلاو شوې ده مړه خو چې نه کېده نه کېده دا ورته دا منتونه کوي هغه راغلی امام منیفر رحم الله پسې امام صاحب ته ورغی امام منیفر رحم الله خو به شپه ویښه وه ورته امام صاحب ورته پلان کې دا وخت څه کوي هغه ورته یار امام صاحب دغسې مشکل پیښ دی لږ راشه امام صاحب رحم الله ورته ویل کلي مؤذن د څوک دی پلان کې ویل ته زه کور ته دی کور ته هغه وخت کې د ګړۍ ټیمپسونه نه وو هغه وخت کې به مؤذنین هغه څوک وو چې هغه به په اوقاتو باندې پوهېدل دا اوس خو ټول هسې بانګیان بیټی مه بیټی مذهب نه وایي
دې وجه نه مونږ خلکو ته وایي اذان ضروري نه دی، ټایم ضروري دی روژه ماتول او بندول به. بهرحال امام صاحب مؤذن پسې ورغی، ورته ویل د ټایم نه مخکې اذان ووایي، د شپې پیسې کې دغسې لږ مشکل پېښ دی، دلته نه اذان ووایو. چې اذان یې ووایو ښځه دې خاوند ته وایي شکر دی تا نه خو خدای خلاصه کړه. امام صاحب رحمه الله لږ ساعت بعد هغه مؤذن ته ویل ته دوباره اعلان وکړه چې سبا شوی نه دی، زه غلط شوم د اذان بیټې. اوس تاسو ذهن کې به دا وي چې ښځې سره دوکه ورغلو، نو دوکې ونه کړله، ښځه قمقل شوې وي. د دې وجې نه طلاق اختیار الله ښځې ته نه دی ورکړی، خاوند ته ورکړه بې سوچه ټول عمر ژوند خراب شي، بیا خو جذباتي فیصله یې کوي. د هغه وخت ګورنر چې و دی روان دی، د دې زوی وفات شوی و، نو ښځه خو هم د ګورنر ښځه وه، تا اوس راوتې چغې جوړې دي. هغه خلک غیرتي خلک اوسنو حکمرانانو په شانتې نه وو چې ښځې بار ګرځېږي. نو هغه چې شور شو چې شاته وکته ګورنر دغه ښځه را روانه دغه اوهو هغه ځای کې نه ښځې باندې اواز وکړل ودرې که یو قدم هم مخکې رالی ته طلاق یې په 3 طلاقو سره، که یو قدم هم مخکې رالی په 3 طلاقو سره طلاق یې. جنازه ته جنازه روان ده. نو هغه خزم خو هغه خزو بل څوک نو هغه ورته که زه بغیر جنازې نه لاړم زما ټول غلامان آزاد. په وخت کې غټ مال خو دغه و. قصه ګډه وډه شو، خزه پسې ودرې ټول جنازه ودرېده. علماء راځم وغله ویل حل څه دی، اوس هیڅ حل نشته دی. اوس یو قصه به کېږي، امام منیفه رحمه الله ته خبره ګورنر ویل تاسو ګورئ امام منیفه شته دی په دې ګڼه کې، ویل شته دی. هغې راوستو امام صاحب رحمه الله ته ویل دغسې قصه را. ګورنر ورته ویل که یو قدم مخکې رالی ته به 3 طلاقو سره طلاق یې. هغې ورته ویل که بغیر جنازې نه زه لاړم واپس ما ټول غلامان آزاد. امام منیفه رحمه الله جواب ووایي ښځې ته ویل دغلته ودرېږه، ورته ویل جنازه را واپس کړي. په هغه ځي جنازه وکړه، ښځې ته ویل زه واپس. دغسې یو محدث دی په دغه زمانه کې امام منیفه رحمه الله سره ډېر بغض هم و. یوه شپه راغی، ښځې ورسره خبرې نه کولې، چېرته بس خفه و ورباندې پسه. نو دی ښځې ته وایي که نن شپه تا زما سره وایي که تا زما سره اول خبرې ونه کړلې، شپه پکې نشته دی، که تا ما سره اول خبرې ونه کړلې ته به 3 طلاقو طلاق یې. هغې ورته جواب ورکویل که ما ستا سره اول خبرې وکړلې زما ټول غلامان آزاد. قصه خطرناکې ده. سبا ته دې وراله په یو سفیان ثوري رحمه الله پسې بل پسې، هغوی ټول ورته ویل یا به غلامان ازادېږي یا به طلاق واخلي. امام منیفه رحمه الله مجبورا راغله. ځکه امام منیفه هلته چې کېناسته امام صاحب رحمه الله چې مسله واورېدله، هغه دغه سړي ته ویل ته ورسره خبرې وکړه، هغه ورسره وکړه، ورته هېڅ نشته ځای. نور چې خبر شو پسې راله ویل امام صاحب ته څنګه دغسې مسلې کوې. امام صاحب رحمه الله ورته ویل سړی راوغواړه. سړی راوغوښته ورته ویل تاسو ویلي ویل ما ویلي وو ښځې ته چې که تا زما سره اول تکلم ونه کړې خبرې دې ونه کړې نو ته به ما باندې په 3 طلاقو طلاقه. ویل بیا ویل ښځې ما ته وویله چې که ما در سره خبرې وکړې زما ټول غلامان آزاد. امام صاحب ورته ویل زما اوس هم دغه پتر. هغه ورته ویل څنګه ستا را پتوه را. امام صاحب ورته ګوره سړي څه قسم کړی و چې که تا ما سره اول خیر ستا طرف نه اول تکلم ونه شو نو ته به ما باندې په 3 طلاقو. نو ښځې ورته څه وویله ویل که به ما اول خبرې وکړې نو زما غلامان آزاد. نو ښځې طرف نه تکلم راغی که نه تکلم راغی بیا منتهی شو. نو ویل هغه قسم خو پوره شو، اوس د ده پاتې و د ښځې پاتې و. ما ته ویل چې وکړه ورسره خبرې قصه. نو بیا سفیان ثوري قسم وخوړو ویل امام منیفه رحمه الله ذهن چې په سکندونو کې کم ځګي ته رسېږي زمونږ ذهن په کلونو کې ملته نه رسېږي. دا د امام صاحب رحمه الله ډېر واقعات دي. زمونږ خلکو 2-3 واقعات زده کړي امام صاحب سره. ما وجومې د امام منیفه رحمه الله مناقب بیان کړي دلته جمعه کې هغه وخت کې ما 50 کوي 1 غنټه کله. دا اوس خو کله بیمار شوم کال 2 مخکې نو هغې پس مې اوس را کم کړی 30 منټ 35 منټ زیات نه زیاتې نه کوم. په هغې کې ما تقریبا 6-7 غنټې د امام منیفه رحمه الله مناقب بیان کړي. ډېر تفصیلي کار به ما کتابونه مې راجمع کړي، په هره موضوع به ما جدا جدا تیاری کوو، هغه مناقب لازمي حاصل کړي بیا ځان سره وخلې. ما ډېر تفصیلي بیان کړي. نو هغه زمانه کې ډاکوانو ته هم پته وه چې د یو مجلس 3 طلاق 3 واړه واقع کېږي. اوسني ملایانو ته هم پته نشته دی. دغه نورو ته پیسو راغځي. بهرحال مناسب د موضوع باندې انشاءالله امید ده چې تاسو پوه شوي وئ. ښه په تفصیل سره هم بیان کړل. په دې باندې د مولانا منیر احمد منور صاحب کتاب دی حرامکاری سے بچیے د کتاب نامه ده حرامکاری سے بچیے. ډېر تفصیلي کتاب یې لیکلی او ډېر زبردست په اسانو الفاظو کې لیکلی. دا مو لیکو حرامکاری سے بچیے د مولانا منیر احمد منور صاحب دامت برکاتو. مولا لیکي د مولا امین کړو صاحب جانشین دی، شیخ الحدیث هم دی او ډېر د ټاپ کلاس په مشرانو علماو کې دی، قابل عالم دی. دویم په دې موضوع باندې د امام اهل سنت شیخ سرور خان صفدر صاحب رحمه الله کتاب دی، هغه هم ډېر ښایسته
جامع معنی کتاب دی مناسب سنوم دی کتاب لکه کتاب نوم درځي ما ذهن نه ووت سنوم دی لکه عمدة الاساس عمدة الاساس عمدة الاساس د امام اهل سنت د کتاب نمبر په دې باندې به غیر مقلدین لیکل کړي دي مقاله حدیث محمدی په نوم یو مولا دی مقاله داغي جواب کې به لیکل دی جواب مقاله مولانا عبد القدوس قارین صاحب د شیخ سرور خان صفدر صاحب رحم الله هغه ډیر مفید کتاب دی مقاله کا جواب مقاله په نوم باندې راغی کتاب ته بیر مولانا عبد القدوس قارین صاحب ضرور ځان ته واخلي مولانا صاحب وقفه وو کې به سبق کوي تاسو سره بل کوم موضوع در سره